الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد جینا وہ کیا ہے کہ دل میں نہ ہو تیری آرزو باقی ہے موت ہی دل ہے مدعا کے بعد تجھ سے مقابلے کی کسی کوتا ہے ولی میرا لہو خوب ہے تیری حنا کے بعد ایک شہر آرزو بھی ہونا پڑا خجل حل من مزید کہتی ہے رحمت دعا کے بعد لذت ہمارے عشق میں نہیں آتا ہے لطف حرم تمنا سزا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد دیر زیاد معزز سامعین حاضرین و اوریدونکو دا محرم میاشت او خاص کر بیا لسم محرم یوم عاشورا باندې په تاریخ اسلامی کی یو داسې واقعه او شهادت شوی دی چې تقریبا 1450 سال بعد هم هغه شهادت د چا نه هېر نه دی او هغه واقعه او هغه شهادتونه د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه او د هغه سره 72 ملګري چې د هغې په کربلا کې دا شهادت شوی که موږ او تاسو وګورو نو په تاریخ اسلام کې ډېر لوی لوی خلکو ته چې دی نو شهادتونه شوي دي خو د چا شهادت هغه دومره اهمیت نه لري چې لکه څومره چې د امام حسین شهادت هغه خپل اهمیت لري که تاسو خیال وکړئ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم شهید شوی دی د هغه نه بعد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم شهید شوی دی او د حضرت امام
حسین نه بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم شهید شوی دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه بعد حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه هم شهید شوی او بیا حضرت امام حسین هم شهید شوی دی خو په دې ټولو شهادتونو کې چې د چا شهادت هغه امت ته یاد دی او هغه یو ډېر لوی تاریخ او یو ډېر لوی مقصد لري هغه د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه شهادت دی او موږ تاسو په دې خبره باندې سوچ وکړو چې کوم ټیم کې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه شهید کېده نو په دغه وخت کې د امام حسین رضی الله تعالی عنه عمر چې دی دا تقریبا 55 سال و دا څه وړوکی هلک نه و بلکې دا یو ښه عمر رسېده سړی او بل طرف ته دا وګورو موږ چې د یزید ولیعهدۍ او د یزید مشري او د یزید بادشاهي چې ده نو دا په هغه زمانه کې خلکو منلې وه او یو بل خبره هم ورسره یاده وساتئ چې یزید د کوم وخت سړی و نو دا د تابعینو زمانه وه او په دغه ټیم کې صحابه کرام هم ژوندي وو د دې سره سره دا یزید چې کوم دور حکمرانی و نو په دې کې قانون هم د قرآن او د سنت و بلکې د قرآن او سنت چې څومره اسلامي تاریخ کې دا 19 صدۍ نه مخکې څومره حکومتونه تېر شوي دي نو د هغې قانون څه ناڅه اکثریت حده پورې هغه چې دی نو د هغې فیصلې دا به په قرآن او سنت باندې کېدلې نو موږ تاسو په دې سوچ وکړو چې نظام هم د قرآن کریم دی بیعت هم خلکو کړی دی خو بیا د امام حسین رضی الله تعالی عنه ولې راپاسي امام حسین رضی الله تعالی عنه خپل ځان خپل خاندان او خپل ملګري دا ولې په کربلا کې شهیدان کوي او هغې کې د زنانو ته نه ګوري ماشومانو ته نه ګوري بلکل یک تنها روان دی او د شهادت دپاره ځي نو دې مسله باندې پوهې کېدو دپاره یو څو خبرې په طور تمهید چې دی نو هغې باندې ځان پوهې چې کله د یزید ولیعهدي وشوه نو د هغې سره سره په اسلامي نظام او په نظام خلافت کې څه ناڅه تبدیلیانې هغه بیا وروسته وشوې او په هغه ټیم کې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه هغې سره د دې خبرې احساس و وجه دا وه چې حضرت امام حسین دا د نبی علیه الصلاة والسلام په پرورش کې دغه رنګې د سیده فاطمه الزهرا په پرورش کې او دغه رنګې هغې تقریبا 30 ساله دور خلافت لیدلی و او په هغه ټیم کې چې د اسلامي ریاست کوم اصول و هغه امام حسین ته معلوم و نو چې کله د یزید دا ولیعهدي وشوه نو په دې کې چې دا کوم نظام بدل شو د دقې خلاف چې د امام حسین رضی الله تعالی عنه د میدان کربلا روح کړی او په هغې کې د ټولو نه اولنۍ خبره دا وه چې نظام تبدیل شوی د دې نه مخکې چې خلافت راشده کې کوم نظام و کم مشر به مقرر کېده کم خلیفه به مقرر کېده نو هغه به د عوامي رای مطابق هغه ټایم کې چې څومره مسلمانانو د هغو د آزادانه رای مطابق به هغه منتخب کېده او په چا باندې به د بیعت کولو چې څه زور نه و د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه بیعت هم بعضې جلیل القدر صحابه کرامو چې دی نو نه وکړ هغې کې سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه هم شامل دی داسې بعضې صحابه کرامو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیعت نه وکړه خو هغوی ته چا څه ویلي نه دي د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د هغې بیعت هم بعضې جلیل القدر صحابه کرامو نه وکړه خو چا ورته څه ویلي نه دي خو
چې کله دا نظام بدل شو دا بادشاهت ته واوړېدو نو په دې کې اوس هغه طریقه انتخاب چې دی نو هغه ختمه شوه آزادانه انتخاب چې دی نو هغه ختم شو بلکې اوس به چې کوم باچا دی هغه به په خپل ژوند باندې خپل جانشین مقرر کوي او په زور باندې به د خلکو نه د هغه لپاره بیعت اخلي نو په دې کې د ټولو نه اول چې کوم هغه آزادانه انتخاب کم چې د اسلامي ریاست بنیادی اصولو کې دی هغه اصول ختم شو د دې وجه نه امام حسین رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغه د یزید د حکومت خلاف هغه خروج وکړ جهاد وکړ خپل ځان شهید دویم نمبر د اسلامی ریاست چې کوم بنیادی اصول دي هغه کې شورای نظام دی څومره فیصلې چې کېږي چې قرآن کریم او حدیث کې د هغې متعلق څه فیصله موجوده ده نو بیا مخلوق ته دا اختیار نشته چې په هغې کې تبدیلي وکړي شي خو چې کله یو مسله دا په قرآن او حدیث کې صراحتا موجوده نه ده نو بیا به اهل الرای او علما حضرات چې دي نو دا به راجمع شي د هغې متعلق به یو فیصله به وکړي دې ته د اسلامي شورا نظام ویل کېږي او د خلفای راشدینو په وخت کې خاص کر د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې کوم د شورا ارکان هغه الیکټیبل خو نو خو هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه منتخب کړي او که چېرته رایه مغستې شوې نو خامخا به ټولو خلکو په هغه وخت کې خلک نوشه چې دی نو هغه به ځان دپاره مشران مقرر کړي خو د خلافت راشده کې چې کوم شورایي نظام و هغه به خلیفه وخت د دې لپاره نه کاوه چې دا به زما تحفظ کړي بلکې هغه د دې لپاره و چې دا به د اسلامي نظام د تحفظ لپاره به دا خلک چې دی نو په دې حکومت کې خپل کردار ادا کوي او هغې کې به د اخلاص په بنیاد باندې علما فقها صحابه کرام او جلیل القدر صحابه کرام چې دي نو دا به د خلافت راشده د شورا ارکان نو چې کله بادشاهت نظام راغی نو د اسلام هغه شورایي نظام ختم شو بلکې اوس به هغه خلک د دربار حصې او هغه به د پارلمنټ هاوس حصې چې کوم خلک د بادشاه او د وخت د حکمران په خبره کې هره خبره کې هغې سره ملګرتیا کوي او د خلاف به نه کوي او که چا خلاف وکړو نو د بادشاهت په نظام کې به هغه د شورا رامنځته کېږي ډېر حده پورې به چې دی نو د هغې د قتل خطره هم پکې موجود دی نو دویم اصول د اسلامي نظام چې کوم دی هغه شورایي نظام دی نو هغه د بادشاهت په نظام کې ختم شو دریم نمبر چې کوم څیز په خلافت راشده او د اسلامي دستور هغه بنیادي نکاتو کې شامل دی هغه دا اظهار رای ازادي ده چې هر سړی به د خپل نقطه نظر پوره چې دی نو اظهار به کوي او هغه ته دا حق حاصل دی چې هغه د دلایلو په بنیاد باندې څرنګه فیصله هم کوي کولی شي او دا د خلافت راشده په وخت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په وخت کې حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه بعضې مسایلو کې خپل انفرادي رایه لرله هغه ته چا په دې خبره باندې څه نه دي خو چې کله اسلامی خلافت ختم شي او بادشاهي نظام شروع شي نو په هغه ټایم کې بیا د خلکو نه دا اظهار رای هغه ازادي واخیستل شي او دا بیا د بنو امیو د بنو عباس هغه تاریخ ډک دی چې کوم علما کرام په هغې کې د حکومت خلاف رای ورکړې ده نو د هغو جنازې د جیل نه وتې حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله هغه جنازه د جیل نه وتې ده د امام ابن تیمیه د قرنګې د امام احمد بن حنبل امام بخاری رحمه الله سره د دې چې علمي مفسر په خپل ژوند یې تک کړی نو دا هغه دې نظامونو کې او بادشاهت په نظامونو کې او د خلافت په نظام کې فرق دا دی چې د خلافت په نظام کې هر چا ته د رای دغه اظهار د هغې حق حاصل دي خو په بادشاهت په نظام کې چې دی نو دا رای خلکو ته نه رعایت ادا نه رسي څلورم نمبر اصول چې کوم د اسلامي نظام او د خلافت د نظامونو هغه خلیفه وخت به د الله تعالی ته جواب ورکاوه او مخلوق ته جواب او دې کې مشهور واقعه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت د وخت چې د یمن نه صدرونه راغلي او د هغې پیمایش دومره نه و چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کپړې پې شوي یو عام صحابي پاڅېد ورته ویل خلیفه صاحب امیر المؤمنین
دا چې کوم صادرونه راغلي وو دا خو دومره غټ نه وو چې ستا پرې پوره کپړې وشي تا سره دا سیوایي کپړه چېرته نه راله نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپله وضاحت پیش نه کوي چې زما دا زوی ابن عمر به پیش کړي عبدالله رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې یاره زما دې زوی ماله دا کپړه راکړي خو چې کله د اسلامي نظام ختم شي او بادشاهت نظام راشي نو بیا دا خلک او بادشاهان چې دي دا بیا د الله تعالی خو سره هغې که زباني طور باندې وایي به خو د عوامو دا جرأت هم نشي کېدی چې هغه د خلیفې وخت نه دا تپوس وکړي چې دا د مال په پردي ځای کې ولې ولګي پنځم نمبر بنیادي اصول هغه دا دي چې بیت المال او قومي خزانه دا به امانت وي او خلیفه وخت او حکمرانی وخت لا د استعمال هغومره اجازت حاصل دی لکه څومره چې د یتیم ولی ته حاصل دی چې د یتیم ولی چې کوم سړی د یتیم کفالت کوي مسله دا ده چې هغه که وزدار وي نو هغه به د یتیم د مال نه خوراک نه کوي بلکې په یتیم باندې به خرچه کوي او که چېرته غریب وي نو هغه د یتیم د مال نه مناسب تنخواه اخیستی شي همدغه رنګې حالت به دا به د اسلامي حکمرانو که چېرته د خپل وس کېدو نو دی به د قومي خزانې نه ټوټې هم څه نه اخلي که چېرته وس نه کېدو او دی ځان له تجارت کوي او په هغې کې د اسلامي خلافت د امور هغې کې کمې راځي نو دی بیا د هغې لپاره مناسب تنخواه اخلي خلافت راشده په وخت کې چې خلفا اربعو کم تنخواګانې اخیستې دي نو هغه د دې زمانې د یو مزدور د تنخواه نه او د دیاړي نه چې دی نو هغه هم کمې کړي اوسي چې حساب کتاب ته وکړی شي او چې کله د اسلامي خلافت ختم شي بادشاهي نظام راشي نو بیا قومي خزانه دا د بادشاه ملکیت شي شاعرانو ورته د دروغو قصیدې ویلې هغو له ځان له انعامات ورکول چې کوم سړي د بادشاه خوشامدي وکړي هغه له بیا خلک ځان له بادشاهان ورته انعامونه ورکوي د ځان نه چې دی نو په هغې کې تصرف کوي او سره ورسره څوک حساب کتاب نشي کولی دغه رنګې د قانون حکومت دا هم د خلافت د اسلامي خلافت بنیادي اصول دي چې قانون به حکمران او که چېرته یو خلیفه وخت هغه د څه معامله راشي او د قانون خلاف ورزي شوي نو قانون به د هغې سره فیصله کوي او قاضي به د هغې خلاف فیصله هم ورکوي حضرت علي رضی الله تعالی عنه خلاف چې دی نو قاضي شریح هغه ټایم کې قاضي و چیف جسټس و هغې د علي رضی الله تعالی عنه خلاف هم فیصله ورکړې و علي رضی الله تعالی عنه خلیفه خو چې کله د اسلامي نظام ختم شو او د بادشاهي نظام یا د غیر نظامونه راله نو د بادشاه نه اوس تپوس کولی نشي او ستاسو ته پته چې زمونږ یو وزیر اعظم صاحب اشتهاري ملزم و بلکل داسې و چې د هغه ګرفتاري متوقع وه او چې هغه پولیس ګیر کړی نو ګرفتار کاوه وی هغه سړی چې دی نو بیا زموږ د ملک حکمران جوړ شو چې کله دا اسلامي نظام ختم شي نو بیا د قانون هغه حکمراني او بالادستي چې دی نو دا ختمېږي او بل چې دی نو په دې کې د حقوقو د مراتبو لحاظ سره کامل مساوات وي بادشاه او یو عام رعایا انسان دا به برابر وي خو چې کله اسلامي نظام نه نو بیا به په بادشاهت په نظام کې د بادشاه چې څومره درباریان خلک دي د هغې حقوق چې دي نو دا به د نورو خلکو عامو خلکو په نسبت باندې بیا زیات دي او دا تاسو موجوده دور کې کتلی شئ بلکې د هغې دپاره خو عدالت هم مسخر کړی شوی عدالت هم تابع کړی شوی او د هغې دپاره چې څومره سهولیات دي دا سره هغه بلکل د عوامو کېدی هم نشي خو د خلافت راشده په وخت کې خلفای راشدینو سره به خپل ذاتي سکیورټي نه وه ولې نه وه ځکه چې هغو او د عوامو ټولو حقوق برابر وو هغو ځان د الله تعالی خلیفګان ګڼل خو خدمتګار یې ګڼل د دې عامو خلکو سره به راتله منځونه به یې کول کور ته به یې هر سړی ورتلی شي هر سړي به ورسره ملاقات کولی شي هغې وجه دا وه چې په هغه ټایم کې د هر سړي حقوق برابر وو او وجه دا وه چې کله یو حکمران انصاف کوي نو هغه ته بیا څوک څه نه وایي هغه بیا په دې خبره مطمئن وي چې زه اوس په دې معاشره کې ګرځېدی شم که زمونږ دا حکمرانان دا چېرته په دې عامو لارو باندې راشي نو تاسو به د دې هغه انجام وګورئ ځکه چې دې خلکو ظلمونه کړي دي نو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه چې ځان کله په میدان کربلا کې سره د خپلو بچو رفقاو ملګرو شهید کړ نو هغې وجه دا وه چې د اسلام دا بنیادي اصول څه په هغه ټایم کې ختم شوي وو څه هغې ته دا خط شوه که چېرته دا نظام برقرار وساتلی شي نو دغه شپږ بنیادي اصول د اسلامي ریاست چې هغې کې ازادانه انتخاب دی شورایي نظام دی اظهار رای ازادي ده د خدا او د خلق خدا په مخ کې جوابدهي ده
بیت المال د امانت په تور باندې استعمالول دي د قانون حکمرانی ده او په حقوقو او په مراتبو کې د ټولو خلکو سره مساوات کول دا بنیادی اصول داسې وو چې څه په هغه وخت کې ختم کړی شوي وو څه امام حسین رضی الله تعالی عنه هغه بصیرت کې دا خبره موجوده وه چې هغه وایي چې دا په آینده دور کې ختمیږي او بیا تاریخ نه دا خبره ثابته شوه د دې لپاره امام حسین رضی الله تعالی عنه ځان شهید کړی او که چېرته موږ تاسو یا دا کوم خلک چې د امام حسین رضی الله تعالی عنه په محبت کې ډېر زیات ماتمونه کوي او دا خلک که دوی مقصد امام حسین پرېږدي او صرف دغه کارونه شروع کړي یا په خوله باندې وایي چې یاره چې زموږ خو د امام حسین سره ډېره زیاته مینه ده نو دا د امام حسین رضی الله تعالی عنه سره مینه دا نه وو که قیامت په ورځ باندې امام حسین رضی الله تعالی عنه ته پته ولګي چې دې خلکو زما مقصد پرېښی بل څه شروع کړي نو کېدای شي چې امام حسین رضی الله تعالی عنه هم د دغې خلکو نه چې د براءت اظهار وکړي نو د امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت